محمد انور صاحب او حضرت مولانا عبدالحق صاحب هغه به زمونږ استاد شو د 5 کالو دپاره انشاءالله ناظم عمومي وي. جزاكم الله. الله اكبر. الله اكبر. جمعیت علماء اسلام. جمعیت علماء اسلام. شیخ صاحب چرته دی؟ شیخ صاحب بس شیخ صاحب رحمه الله حلفه خلی بیا په دعا کې انشاءالله بیا به تاسو رخصت کړي او الله تاسو ټول ته مبارک کړي. الله تاسو ډېر خوشاله. آمین آمین. بنظر الحمدلله تاسو الیکشن ماشاء الله ماشاء الله ماشاء الله ډېر پرسکون اطمینان او الحمدلله تاسو په دغه الیکشن کې برخه واخیسته. زه د ټول مجلس عمومي ډېره زیاته جزاكم الله. اللهم صل على محمد. خیر ده ایده دادی نیشولی الله ډېر خوشاله کړي. छोटे की तो का जिक्र अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. अजीज अमीर साहब अब्दुल हक साहब अजन नसीकत से عبد الحق مولوی صاحب بشاسو بسم الله الرحمن الرحیم. خبره ته غوږ ونیسو. دا دوره غټه ذمہواري ده چې خدای مله دغه ذمہواري اهانت نه وسه. آمین. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. میں کلو واقعی میں محمد انور بلد عبدالحلیم بحیثیت امیر اس بات کا عہد کرتا ہوں بات کا عہد کرتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام پاکستان کے دستور کی پاسداری کرتا رہوں گا. جمعیت کے منشور و اغراض و مقاصد کی اشاعت و دعوت کو عام انسانوں اور مسلمانوں تک پہنچانے کے لیے اپنا فریضہ ادا کرتا رہوں گا. دستور جمعیت علماء اسلام میں میرے اختیار و ذمہ داریوں کا جو تعین کیا گیا ہے اس کا پابند رہوں گا. امیر مرکزیہ صوبائی قیادت اور بالائی تنظیموں کے احکامات پر عمل کرنے کا پابند رہوں گا. تنظیم اجلاسات کے انعقاد اور مشاورت کے بعد ہونے والے فیصلوں پر بھرپور عمل کروں گا اور عمل درآمد کراؤں گا. جمعیت کے کارکنوں اور عوام سے حسن سلوک کو اپنا شیوا بناؤں گا. نیز جمعیت کو عوام میں مقبول جماعت بنانے کے لیے اپنے کردار کو نمونہ بناؤں گا. اللہ تعالی اخلاص اور استقامت کے ساتھ مجھے اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. مبارک شاہ. مبارک دعا جی وغواړو. دعا جی ته تاسو ته یوه خبر کوم. کله چې زه بیمار شوم هسپتال ته یې وړله، حال مې دا و چې کور ته به واپس نه راځي. ما سره مدرسې طالبانو ګټې فکر نه و، د سبقو سوچ نه ورسره. ما وی الله که ته راغله تر تا یې بچ ته به ورو ته ولې تر مخته کړی بس دغه سوچ. نو تاسو یو ذمہواري موږ سپارلې ده. دعا کوو چې تاسو جذباتو حق ادا کو او د جمعیت په مخ تلو صحیح رهنمایي وکړو، کوشش وکړو. ذاتي مفاداتو، خاندانی مفاداتو، ګروپ مفاداتو از خو ترقی پسې کوم ملګري لیونی ارتایي جمعیت ملګرو خاص بې جایه مفاداتو بیماري نه مدد کوي او په جي باندې
د دوی خدمت کولو د شپې او ورځې خدای توفیق نصیب کړي. کوم موږ ملګري چې دې میدان ته ملګرو باسلي وه خدای دې هغو ته حوصله ورکړي چې موږ سره په خپلې ورورګیري جامې چې داسې روانې موږ ته د خدای توفیق راکړي چې دوی استعداد موږ په صحیح طریقې سره ځان سره استعمال وګرځوو. خدای دې توفیق نصیبه کړي، خدای دې دا صلاحیت نصیبه کړي چې دوی دا نه کړي محسوسه چې شکې موږ نظر انداز وو، بلکې دوی په خدمت چې موږ نه مخکې روان وو. خدای دې دوی ته توفیق ورکړي، خدای دې موږ ته توفیق نصیبه کړي او خدای دې دا تاسو مینه یا جذبه یا اعتماد په حقیقت په نفس الامر کې رښتونه وګرځوي. زه به په اخر کې بیا شکریه ادا کوم. نور مجلس به بیا عبدالحق مولانا ترته کوي. مشرانو کوم امیدونه موږ سره وابسته دي، څه خیالات یې موږ باري چې دي خدای مدې له هغه نه زیات دوی په حق چې صحیح طریقې استعمال وګرځوي. خدای دې جمعیت ته ترقي ورنصیب کړي. صلی الله مولوي صاحب څه وایي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. امیر محترم صاحب، صوبائی جماعت مشران، ضلع جماعت مشران او تحصیل، یقیني خبره ده چې موږ باندې یو غټه ذمہ داري راغله چې تاسو ملاتړ او ملګرتیا موږ باندې چې مشرانو اعتماد ده، کارکن اعتماد ده. کوشش مو ده چې موږ د هر ملګري حوصله افزایي وکړو او ترجماني وکړو. د هر ملګري د دوی کوشش وکړو. دعا تر نه غواړو چې الله تعالی جماعت ترقۍ لپاره موږ استعمال کړي، ذاتي مفادات لپاره موږ استعمال نه کړي. قیادت یا مشرانو کشرانو اعتماد ته ټیس نه ورسېږي، موږ له وجې نه خدای پاک جماعت ته نقصان نه ورسېږي. موږ سره چې کوم انتخاب د تحصیلانو سوی ده، ویلجانو سره دعا کوو چې دا ملګري دا واړه استفاق په اتفاق او اتحاد باندې وکړي. او زه د دغه څومره اراکین راغلي نن د عمومي ټولو شکریه ادا کوم. صوبایي ناظم انتخابات مولانا احمد علي درویش صاحب سره کوم ټیم راغلی و، دلته ناظم انتخابات ضلعي مولانا عبدالله شاه صاحب او د تحصیلونو ناظمانو ټولو شکریه ادا کوم. د ویلجانو شکریه ادا کوم. الله تعالی تاسو موږ په اتفاق باندې جماعت ترقۍ لپاره او د مشرانو سوري لاندې استعمال وګرځوي. زه بیا شکریه ادا کوم. خپل ما سره همسفر ملګري چې کوم ما سره څنګ په څنګ ګوډه ولاړ دي، کوم ملګري چې دغه موجوده وخت موږ باندې بوج راغلی، دغه بوج باندې نه راغلی، هغو ته متاوت ته هغه مسافر ملګري دي. موږ غواړو چې هغه موږ سره دا سفر وکړي او تعاون سره کوي. موږ به انشاءالله شکریه ادا کوو. دا مقصد ډېر جزاک مبارک مسا جی، مبارک سا ټولو، مبارک عزت الله سے مبارک سا لکن طرف کو کلمات ہوئی ورزا
شيخ ايه قال لي مشتاق مولوی صاحب وا مولوی صاحب جو مفتكر جيتشوت ميلاوير يا مفتكر ايه كملوا كيلو جو شيء خير ده
हाँ